جوړې ده په چانده جوړې ده پس جوړې ده په خیراتونو پس جوړې ده نو خیراتونو والے زه خیرات خورم فخر سره وایم ما خیراتونه خوړلي خو امریکا مې دله په لړزار کړې ده ما خیرات خور نه امریکا یریږي د دې خرسري طالب جان امریکا یریږي ها ستا د ډاکټر نه ستا د لیډران نه ستا د انجینران نه او ستا د چیف اف آرمي نه امریکا نه یریږي دا دواړه خپل منځ کې یاران دي دا د خرسري مولا نه یریږي طالب نه یریږي بهرحال چاندې کټ پروت و مونږ خیرات خوارو یو څه یو ما مخکې خیرات غوښتې زه خیرات دې ته رارسولم زه اوس هم خیرات غواړم او بیا به وای وای او بیا به او اوس به بیا به زه خوښ شم صبر وکړه توجه د چاندې کټ پروت دی د افغانستان یو خیرن طالب د چاندې کټ ته ولاړ دی اکوړي حقانیه به جوړېږي اداره به جوړېږي محور او مرکز به جوړېږي د ایمان د حرارت لپاره د قرآن د اشاعت او توحید او نشر اشاعت لپاره اداره جوړېږي د اکوړي یو خان راغی چاندې الله اکبر د چاندې کټ ته د پیسو په ځای باندې د روپو په ځای باندې خپله سپلی راوړل طالب په جلا راغی شیخ صاحب شیخ القرآن صاحب شیخ الحدیث صاحب مولانا عبدالحق صاحب ستا د کلي خان خو زموږ دې مدرسې ته سپکو کتل ملا ته سپکو کتل طالب ته سپکو کتل وګوره خپله سپلی د چاندې کټ ته راوغورځوله د مولانا عبدالحق صاحب داسې غټ زړه غټ زړه د علماء دیوبند زړه وړوکي نه غټ زړه که تاسو لږ ډېر ګپ خپل منځ کې لګوئ نو اجازت یې ولګوئ زموږ زړه غټ دی ځئ 2 منټه به خبرې کړو 2 منټه ګپ لګوئ یو بل ته ګورې راګورې ډېره موده پس هم یو بل کېږي یو بل ته تا کوي توجه مولانا عبدالحق صاحب طالب ته وایي دا سپلی واخله دا کوړي په بازار کې موچي دي دا کوړي په بازار کې چمیار دی بشان والو چمیار وایي که موشي وایي چمیار وایي که موچي وایي چمیار لی ورته وایي دا سپلی جدا کا تلی یې جدا کا دا پټ یې جدا کا چڼیاو یې جدا کا ځکه چې پخوا به د چا سپلی وشلې ده د یوې چڼیاو به خراب شي د بلې سپلی چڼیاو به پکې لګېده به ورته یې د دې قیمت ولګو چمیار چې قیمت ولګوي بیا ورته وایه د دې قیمت راکړه دا سپلی تا ته پاتې شوه چې کله قیمت درکړي په هغه قیمت هغه پیسو باندې ګیلاس واخله په هغه پیسو باندې ګیلاس واخله په هغه پیسو باندې ګیلاس واخله او د چاندې کټ سره چې کومه مټکې پرته ده دا ګیلاس مټکې سره کېده چې مسافر په لار تېرېږي را تېرېږي او په دې ګیلاس کې اوبه څښي په دې ګیلاس کې اوبه څښي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي چې خان ته اجر او دا مجلس ځکه جوړ شي